من فئة قليلة غلبت فئة عاصم منيرة رزيلة خبيثة إبليسة شيطانة غدارة पाकिस्तान का दुश्मनतन पाकिस्तान आवाम का दुश्मनतन गद्दारतन रजीलतन शैतानतन हरामियतन कबीर शैतानन हरामियतन हरामियन जलीलतन कबीरतन गद्दारतन غدارة كبيرة عاصم منيرة أمريكا كغلامة أمريكا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو تاسو دغه کس تا ویډیو وکتله چې دغه کس زه خو دې ډېر نه پیژنم، دغه اوس مې د دغه ویډیو ولیکدله. دی وایي په ساقي جان باندې هغه مشهور دی، کیدای شي تاسو د دې ویډیوګانې هغه کتلې وي. دی د پی ټي آی ډېر زبردست هغه سپورټر دی. موږ د بدی باندې هغه د ملامتي نه ورکو چې آیا د پی ټي آی سپورټر دی یا د بلې پارټۍ چې دی هغه د هغې سره تعلق ساتي. زموږ د دې سره هېڅ دغه نشته دی، خو اصل خبره دا ده چې دلته کې د چیف آرمی سټاف چې کوم هغه قرآن مجید آیات ولوستلو، د هغې آیات پسې د یو استهزا وکړه، ټوکې وکړې. ټیک ته ته ځان له د چا سره اختلاف ساتې، د هر چا سره چې ساتې، خو لیکن کم از کم د قرآن مجید خو هغه لحاظ ساتل پکارو. قرآن مجید د آیتونو پورې هغه استهزاء او ټوغې چې دی نه هغه تا کړي دي، د هغه استهزاء او ټوغو تا ته پته شته چې په دې باندې ته کوم ځای ته هغه رسېدلی. د دې بینور ټاون د فتوه چې دی نه هغه زه تاسو ته دغه مخې ته په سکرین باندې راولم. د بینور ټاون فتوه هم په دې باره کې ده چې څوک د قرآن مجید په آیتونو پورې استهزاء وکړي، ټوغې وکړي، دغه کس چې دی نه هغه کافر دی. د فتاوه هندیې چې دی نه هغه حواله هغه هم راغستلې. دا زه نه وایم، دا چې دی هغه غټ غټ لوی مدارس د هغوی فتوه ده، او دا د دین اسلام یو مجموعي چې دی نه هغه یو مسله ده چې په قرآن مجید پسې ټوغې کول، استهزاء کول، په دې سره انسان هغه کفر ته رسیږي. نو آیا ساقي جانا په د یو خپل مشر یا د یو پارټۍ په چې د دنیا سره د هغې تعلق دی، د مرګ نه پس چې دی نه د هغې تا ته هېڅ پیدا هغه نشته دی. که تم هر څومره هغه سپورټ وکړې په دنیا کې، که تا ته څه نه څه پیدا هغه درکړي، په آخرت کې به چې دی نه هغه تا ته څه پیدا نه درکوي. او په آخرت کې قرآن مجید کې د دې هغه یو نقشه راکینچوي الله پاک چې په قیامت په ورځ به هغه لیډران او مشران چې هغوی گمراه او بل طرف ته چې دین د دې کشران، دغه کشران به د قیامت په ورځ دغه ګمراهان چې دین هغه خپل لیډران راټینګ کړي، دغه به راونیسي چې الله پاکه دې خلکو هغه موږ ګمراه کړي وو. د قیامت په ورځ به هغه لیډران مشران هغه بېزاري اختیار کړي چې الله پاکه د دې سره زموږ هېڅ تعلق هغه نشته دی. بیا به دغه کشران وایي کاش چې موږ دنیا ته واپس لاړی او موږ د دې نه الله تعلق اختیار کړی چې د دې د وجې نه موږ په دنیا کې ګمراه شي وو او نن په آخرت کې دې زموږ الله تعلق اختیاروي. نو د یو مشر د یو لیډر په محبت کې دومره حد ته رسېدل چې خپل قرآن مجید زموږ اصل لیډر چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. موږ هغه چې دی هغه پرېږدو د دنیاوي سیاسي لیډرانو په محبت او په مینه کې دومره حد ته هغه ورسېږو چې موږ خپل دینی اقدار هغه پرېږدو. موږ خپل قرآن مجید په هغې پسې هغه ټوغې شروع کړو، په هغې پسې هغه ملنډې چې دی هغه شروع کړو. او دغه عادت چې دی هغه څه و د منافقین و. کله چې به منافقینو په نبی علیه السلام صحابه کرامو قرآن مجید پسې ټوغ او مذاق وکړو، هغه خبرې چې به کله نبی علیه السلام ته راورسېدلې، نبی علیه السلام چې به دې راکېنول چې دا یې ولې کړی دی، نو دوی به ورته څه وی موږ خاص ګپ لګوو. نو الله پاک د هغې جواب کوي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. آیا تاسو د الله او د رسول او د هغه په آیتونو پورې هغه ټوغې کوئ؟ د دې مذاق او مسخرو دپاره چې دی هغه دغه پاتې شول. نو دا د زه وایم چې آیا د مذاق او د ټوغو دپاره د قرآن مجید آیات هغه پاتې شو په هغې پورې هغه ټوغې کې. آیا ته چاته یو جواب ورکړې نو د قرآن مجید آیات په منځ کې ولې راولې، په هغه ولې په مذاق کې هغه راولې؟ هسې پې ټوغې وکړه، هسې ورته جواب ورکړه، نو قرآن مجید آیات هغه به کې ولې راولې؟ او دا خو ټولې دنیا وکتله چې نن ستاسو هغه سافټویر یې ټول اپډیټ کېږي په دنیا کې، او د قیامت کې چې د کله الله پاک سافټویر اپډیټ کو کنه نو بیا په هغه وخت کې زه تا ووینم چې څنګه چل دی، هغه وخت کې به نه بیا تپوس وکړو چې سافټویر دې څنګه اپډیټ شوی دی. قیامت په ورځ به انشاءالله ستا په شانتي کسان چې ستا په شان ساقي جان د دې ټولو سافټویر به اپډیټ کېږي، او دغه جنتیان دا به چې دی هغه به دې پورې خاندي. نو په دنیا کې اوس هم نن ستا سره هغه وخت شته دی، توبه وباسه. او څنګه چې په سوشل میډیا باندې استهزاء کړې ده، ټوغې کړې د قرآن مجید په آیتونو پسې، دقه شان په سوشل میډیا باندې هغه
توبه وباسه کل عام توبه وباسه او ورسته بیا الله پاک ته چې دن هغه وجاړه توبه وباسه شاید چې الله پاک هغه ته معافي وکړي.